داسې چلو شو یو پښتون تلو هالینډ ته تلو نو هالینډ کې دا کار دی چې ته څه خورې نو یو ټیبل به درله راوړي هغې کې به ته څه انډرلاین کې نو پښتون غریب بې تعلیم او هغه چې انډرلاین کړو نو الوګانو نه اکیر خطا وکړه بس بیره وله الوګان راوړه چې الوګان راوړه دی خوا یو انګریز و هغه ته چرګ پروت و هغه انګریز هغه چرګ په مزه خوړه د پښتون الوګان چې کله ختم شو هغه سره چرګ هم ختم شو بیره راله وته که نور سوي په انګریزي کې نو وایي چې راوړم دله د انګریز وته اګین دله بیا چرګ راوړه د پښتون پړو خوړه چې د اګین جوړ دی چرته وي د تر راله که ضرورت وای دی وته اګین دله بیا الوګان راوړه بیره د مړی نه ونیو خدای دې ستا بې خوبه شي ته د هغه د اګین ته وګوره زما د اګین ته وګوره نو زما دا شاعران رونه دی ډېر ښکلي د ترنم په ژبه کې د محبت په ژبه کې ډېر ښکلي اشعار وي زما فیل د دې نه ډېر جدا دی نو زه به درته یو شی ووایم یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې ما باندې دې روانه که په تا باندې دې روانه شي یو هفته کې 100 پیرې تا خېټه زما اوسپړ ده کله کینچي او کله تولیه پاتې لتا نه شي نو بس کې ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه یو زه پکې ولګوه تا ته به مسانه شو ما ته به مسانه وی یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې ما باندې دې روانه که په تا باندې دې روانه شي یو هفته کې 100 پیرې تا خېټه د موس پر ده کله کینچي او کله تولیه پاتې لتا نه شي بس کې ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه یو زه پکې ولګوه تا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي وی را روانه د ملګري ورسره دي را روانه د ملګري ورسره دي سرې مچۍ تورې ډمبرې ورسره دي را روانه د ملګري ورسره دي سرې مچۍ تورې ډمبرې ورسره دي په غلطۍ به هم څوک زما پله راته وکړي زما هم یو څو خبرې ورسره دي او ما ته زبرګی د ځان نه جوړه کړې د بلا خلکو نمبرې ورسره دي داسې چلو شو بل را پسې راغلو چې بل را پسې راغلو 10,000 روپیو ریډیو صاحب پسې مې یوړه میجي دا بل وایي چې داخل یې که که نه میجي ستا بل زه څنګه داخل کړم ما ته ویلې زما میټر تاسو کره لګېدلی دی مې نه جي ستا میټر خو موږ کره نه دی لګېدلی خو دا تا ته چې کوم میټر لګېدلی 2 لیټره پې چالو دي بلکل لاق نه وایي او زمونږ اخبار شته نه کې دی ته چې دلته 2 ټوخي وکړې هغلته 6 یونټه واړه ما ته وایي ته څه کار کوې میجي چې بل کار ته هم پرېږدو خو بیا خو تا پسې دا بل وړو راوړو نو بله رانه واغشته ما ته وایي چې ته راکړه میجي دا راته ووایه چې ستا د دې میټر ریډر صفت زه تا ته په نظم کې وکړم که په نثر کې هغه وایي یاره ته گپ کې بیا پوه شو ما ته وایي زه ته په نظم کې څه ووایم میں برتی چې په اډا کې شهرامه بطن خالی ناس په ګلابات کې ویډینګ د منګالي برتی چې په اډا کې په توکل به کوي کار چې چا پسې 15 وي نو شپېته کې ورګزار د داسې اهلکارو فکر نه کوي سرکار تنخواهی په تنخواهی لا رشوت پکې سې واخلي او ناس په ګلابات کې ویډینګ د منګالي ما ته وایي تره دا بل تره مې نه جي صبر وکړه څنګه وایي تره دا بل مې واله وی هدره وی دا غسوله بیا جوړه کتاب راوړو وی لکه دا خو کمپیوټر نه غلطي شوه مې څنګه وی دا خو غلطي سره ورسره یو 0 سیوا شوی دی تا پسې 0 روپۍ دي مې چې تو ګره 2000 دا 200 پر سیوا شوی ماته مړه روښه تا خو تر شوی میاش کې بلم نه داخل کړي 100 روپیا خو ما پسې 2 میاشتو نه راځي تا پسې بس درشي نو بیا وی چې کاکا دا شعرونه مېرونه سه فضول کار دی چې کار دی مال ډایرک راځه شعرونه مو وایي بس دا کار بکو مې کاکا د حمزه بابا یو غزل فیوریډي مې کړی دا وی په سحر کې مال یار سکانه په ګل کې
په سحر کې مالیار سکانې په ګل کې چې لایق هم نی راغلی تنخوا ښکل کې په لسم چې یو مېلمه در باندې راشي ته د قهره بیا بجې په تندي شل کې او چې شلم شي سل د یو نه او سل د بل نه میاشت پې تېره بیا په دغسې اټکل کې او چې بچي درته وایي موږ له جامې واخله ای ظالمه د هغو سره چل ول کې ای مراد هم په دې ځای قلم بریک کا هم په دې مهنګای بزان غو بلکې نو خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې رڼې اوښکې مې ساسې د لاوڼ پره کې بې کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې بچی مې دومره ګڼ دی خطا کېږه مې پشمار کې بچی مې دومره ګڼ دی خطا کېږه مې پشمار کې په دې شومه پریشانه اوړه نشته په یو ښار کې سحر نه تر ماښامه میرویس تېره که بازار کې بلا دي کې مې وخوړې ولاړم په قطار کې ګریوان لمن مې بیله ده اوړو په یو دړی کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې ای خلکه ای خلک راته ووایې زه څه وکړم کار ای خلک راته ووایې زه څه وکړم کار سره د شپاړسم تعلیمه ګرځم بېروزګار دا ځکه چې افسر وزیر مې نشته رشته دار په اوړي ګرځومه په بانډو باندې نسوار په جمعې کې چوک مارم د خانانو په ګاڼۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې قیمه د پیازو ډکه په 3.5 کیلو شوه د ښې غوښې د نرخ تپوس مې وکړه چې په څو شوه زه څنګه به یې والم چې 500 کیلو شوه د غوښې په ښوروا پسې جبې مې د وړو شوه خو زه خدای به یې راکړي د اختر په قربانۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې هغې کې وي ډیوه د امیدونو زموږ بله شي ماښام شي نو وي ډیوه د امیدونو زموږ مړه شي چې رمضان شي ډیوه د امیدونو زموږ مړه شي چې رمضان شي نرخونه د څیزونو یو په دوه شي چې رمضان شي اوړه خو پکې سمه د مار خپه شي چې رمضان شي چاړه د خوار غریب سټه تېره شي چې رمضان شي والله چې ژوند خو ډېر ګران دی په دې مسلمانۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې داسې چلو اوس خو دا ټماټر ارزان شو دینه مخکې له ګران وي یو هفته مخکې یو ښځه غوښه پخوله اوس د خاوند ورته خدای دې بې خو باسي ته غوښه په ګېڅ یې کړه ته دې ګرځې راشه غوښه اوس چې راله ویې کتو ښه ده سړی چې ټماټر مې پکې نه وچولې ډېره مننه